فقیر بل فقیر بدی شي دا رښتیا خبره ده. نو مفتي صاحب نه زه نن دا تپوس کوم چې تاسو په دې کاري صاحب باندې دا تنقید ولې کړه. د دې کاري صاحب د اواز موروم مونږ خو چې لاسه کاریان څومره ډېر شي او قرآن ته خلک عزت ورکړي دې کې داسې وجه څه ده چې تاسو بل ویډیو کې دی را مخامخ کړو. تاسو دا تلاوت وړئ. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. رحیم السلام علیکم دوستانو. دا په سکرین کو تاسو ته ښکاري د کاري صاحب ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې وه په ټیک ټاک په فیسبوک باندې. بیا مولانا مفتی حمایت الحق صاحب چې کوم دی نو هغه په دې باندې تنقید کړو. تنقید د تپوس کوم ما د نبیل وایس په چینل باندې کتلې وه ویډیو چې په هغې کې کمنټونه بیا شوي ډېرو خلکو پکې ښه کمنټ هم کړی وي او ډېرو خلکو پکې غلطې کمنټ کړی وي چې آیا د یو د دې کې وجه څه ده. تلاوت خو لکه امیان کسان چې اوري نو بالکل ټیک ټاک تلاوت دی کې وجه څه ده چې تاسو په هغې باندې تنقید کولو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. احتشام بھائی تاسو یو خبره وکړه په دې خپل خبرو کې چې د یو فقیر بل فقیر بدي شي. زه تاته یو خبره کوم د ټول نه اول زما دا فن دی قرات. ګورئ یو سړی صرف قاری وي یو سړی صرف حافظ وي یو سړی سره د قراته هغه نور علوم هم کړي وي. الحمدلله زه د تحدیث بالنعمت په طور باندې ویم چې موږ په دې دارالعلوم حقانیه کې دا نور علوم حاصل کړي دي. تاسو هر یو کس را پاسېدلی پاکه انداز باندې د خپل وایرل کېدو دپاره هغه انداز کې تلاوت کوي. نو زه خو وایم چې دا د بے حرمتی کوي د حسابه چې ولې غلط انداز سره وي په غلط طریقې وي او صرف د غانو په طرز کې اوازونه وباسي. قسم زه تاته په دې خبره قسم خورم بیګا اسې دا یو روایت یو حدیث هم زما مخې ته شو چې دا څنګه چې تا یو حدیث ویلی یو بل حدیث دی که نه چې خلک په د قرآن کې د ښایستوالي کوشش کوي خو د قرآن د صحیحوالي کوشش په نه کوي. دا قرآن دا د چا خبرې دي؟ د الله ذات نه خسته بل شته نو د الله د کلام نه خسته بل کلام وي نو ما ته پکې د کاغذي اچولو یا د ایډیټینګ یا د ساوند یا د دوکي یا د ملاوټ ضرورت شته نه جی چې زه هغه کوم زه پکې لهجه د سندرو راولم یا پکې د نعت راولم. ظلم دی قرآن سره. زما مسلمانان رونه دي زما په خبرو نه خفه کېږي خو لیکن دا چې زه کومې خبرې ته کوم دا د کتابونو خبرې درته کوم صفا مې درته ووایي چې د الله کلام هغه د غلطونه پاک دی. الله د خپل کلام ذمہداری اخستی د الله د کلام څه اصول دي وایي چې د یو فقیر بل فقیر بدي شي. دا خبره زما سره ریلیټډ ځکه نه جوړیږي چې زما کله بل فقیر بدي شي بیا خو ما سره د خپل فن قدر نشته بیا ما سره د خپل فن قدر نشته بیا خو به دا فن ختم شي. زه خو قاریان ډیرول غواړم. هر کال 450 نه 500 کسانو پورې هغه د تجوید سند زمانه اخلي. نو دا زما بدی شي. نمبر 1 خبره. نمبر 2 خبره ده چې مطلب ما ترازی او هغه ما سره دا فنز د کوي زه د اغوی اصلاح کوم او ته به زه د غلطۍ روباسم دا زما بدی نشي. دا خو زما خوښتي دا فن زما خوښتي. الحمدلله دا فن ما په ډېر محنتونو باندې حاصل کړی دی. زما استادان الحمدلله په دې باب کې هغه د 100 نه زیات دي عرب هم شته او عجم هم شته. بل د دین علاوه خبره چې تاسو د کوم قاری صاحب متعلق خبر وکړه زه ما په 13 انټرویو کې بد خو نه دی ویلي ما د هغه لهجې یو انداز اختیار کو چې ګوره دی دا لهجه کوي ما د هغه پیښې نه دي کړي. ما وایي چې دی دا لهجه کوي او دا لهجه دا عربي لهجه نه ده. دا د سندرو لهجه کې دی شي د نعت لهجه کې دی شي لیکن د قرآن لهجه نه ده. احتشام یو خبره اهم ووره هغه دا یو په خسته اواز کې قرآن ویل دی او یو خسته قرآن ویل دی. قرآن په خسته انداز کې ویل او قرآن په خسته اواز باندې ویل دی دواړو کې فرق دی. که یو سړی اواز به خسته وي ډېر خلک شته داسې چې اوازونه به خسته وي خو هغه به د قرات نه نی خبر د قرات نه فن نه بنی خبر. دی کې څه غلطي کوي دی کې څه غلطي کوي
دې کې چې دې کومه غلطي کوي نو زه به ستا چونکې دا ستا فن نه نو ته به په دې څه پوه شې خو زه به بیا هم تا ته دا یو خبر وکړم چې ګوره د قرآن څو حروف دي 29 حروف دي په هر یو حرف کې 15 صفتونه دي یو حرف هم د 15 صفتونو نه خالی نه دی او چې 29 حروف شو نو د هر یو حرف جدا آواز دی د هر یو حرف جدا آواز دی داسې وي لکه تا دال طا د دې مخرج یو دی خو آوازونه جدا جدا دي اوس ګوره ته ح اور خا اور ها چرګې والا ها د دې درې واړو آوازونه یو شان دي که نه دي خو دا حروف څه دي جدا دي دغه رنګې ذال زا اور ضا چې ورته مونږ وو د دې درې واړو آوازونه یو شان دي که نه دي خو لیکن که دې کې ته لفظ کې یو حرف بدل کو مثلا یو دی نظیر معنی ده یره ورکوونکې او یو دی نظیر په ضوا سره نو معنی ده مثال ورکول بل ورځ ما ووایي چې یو دی قلب یو دی کلب بهرحال خبره داره چې په دې باندې به اوس څوک پوهېږي نو تاسو خو نه پوهېږئ امیان غریبانان خو پې نه پوهېږي زما د دې قاري سره څه بغض نه دی والله که یا یې زه پېژنم یا زما د ده سره حسد وي یا زه خو سره د سوشل میډیا باندې زه په دې نیت باندې اډو څه خبرې نه کول غواړم چې کني زما به څوک بدي شي دا حسد ګناه ده جرم دی بهرحال د قاري صاحب اواز ډېر ښایسته دی خو لیکن خبردار چې لهجه د نعت ته لهجه د نعت ته نعت کنه نو دا د نعت والا لهجه چې کوم دی دا د قرآن سره مناسب نه قرآن عربي دی او د عربۍ دپاره خپله لهجه ده لہذا ګوره ما تاسو ته وایي چې یو ښایسته قرآن ویل او یو صحیح قرآن ویل او بل ورسره په ښایسته اواز قرآن ویل دا جدا خبرې دي یو سړی دی هغه قرآن وایي په ښایسته اواز کې خو تجوید غلط دی حروف غلط دي معنی به غلطه راځي نو د دې اورېدل هم ګناه او د دې ویل هم ګناه ده یو سړی دی چې هغه قرآن وایي خو صحیح وایي دا راته ووایه چې شاتو کې خلک چینی اچوي چې اوریجنل شات وي نه جی کاغذي پکې اچوي لیمبو پکې اچوي شات په ته د دې نه علاوه په څه ښایسته کې قرآن خو په خپله شات دي نو په دې کې ته که ته وایې چې یاره زه دا قرآن ښایسته کم په ایډیټینګ باندې دا به ستا غلطي وي نبي علیه صلات وسلام ته دشمنان راتل کافران هغوی به چې رالل کې به ناستل راتل به د نبي علیه صلات وسلام د قتل په پلیننګ باندې خو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې قرآن واورېدلو هغه به اسلام قبول کو ټیک ده ولې نبي علیه صلات وسلام ایډیټینګ پکې کړی اوسه قرآن خو په خپله معجزه ده قرآن خو په خپله باندې شات دي په خپله باندې ښایسته دی او د الله کلام دی نو د الله د کلام کې به ملاوټ نه کې نو دا هر څه کې ملاوټ دی که نه دی د الله د کلام د ملاوټ نه پاک پکار دی قاري صاحب ما ډېر زیاتې ویډیوګانې اوس په دې سات مې یو ویډیو صحیح کا چې په هغې کې یو قاري صاحب وی چې د قیامت د نشانونو دا یو نشانه چې زیات تر خلک په قرآن د غانو په طرزونو باندې چالو کړي که نه وایي دا حدیث په بالکل تاسو خپل مخې له کېدی وایي بیا دا ویډیو تاسو کوئ په دې خبرو باندې ځان پوه کا یو ښایستوالی دی یو صحیحوالی دی دې دواړو کې فرق دی قرآن صحیح ویل پکار دی دا ښایسته اواز دا یو جدا وصف دی جدا حسن دی که دا دې پکې وکړو خو ټیک ته که دې اونکو نو ضروري نه دی خو چې قرآن دې ښایسته وي دا دیوال دی د دې نیغ ویل صحیح دي په دې کې خښته صحیح لګول پکار دي باقي که ته په دې دا ګلونه ملونه ولګې نو خو ښه خبره ده که دې ونه لګول خو د غورځېدو نه به ځان دا دیوال بچ کې چې دا دیوال ته صحیح ووې نو د قرآن صحیح ویل اور غلط ویل د دې کې تمیز کول پکار دي د قرآن آیات دی ورتل القرآن ترتیلا الذین بل آیات دی وری الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوتی هغه کسان چې قرآن لولي داسې لولي څنګه چې د هغې حق دی ته ما ته دا ووایې دا تا قرآن کولو کړی دی چېرته تا په دې قرآن کې وړکې جیم کتلی دی وړکې میم دي کتلی دی وقف په دې پکې لیدلی دی طوا دې پکې لیدلي ده د څومره نښې په دې آیاتونو کې شته که نه دا پکې اسې خوند دپاره یې کړي دي که د دې دننه څه مقصد دی د دې څه مقصد دی که نه نو چې قاري د قرآن تلاوت کوي نو هغه به د دې مقصدونو مطابق کوي دا نه چې دی بس صرف هغه مدونه راکاږي او په مخ کې باندې ځي نه دا د قرآن سره ظلم دی او دا د قیامت علاماتو کې بیا داخله خبره ده چې انسان به صرف راګ چلی نه به معنی ته سوچ کوي نه به الفاظ ته سوچ کوي نه به د حرف مخرج ته سوچ کوي
جزاک الله ډیره زیاته مننه ټیم راکولو رونو دا صرف تاسو دپاره مونږ حقیقت راښکاره کوو د دې وجې مو دا ویډیو وکړه خو که په دې راسره اتفاق وي نو لازمي دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دا ټولو ته ورسي چې په دې خبرو ځان پوه کړي. دې سره مونږ تاسو نه اجازت والو د الله په امان.